یو سړي باندې ښځه ډېره ګرانه وه، یو واده یې کړی و چې کوټې ته راغی که نه، نو ښځې یې ژړل. سړي ورته وی چې ولې دې وژړل؟ ښځو سره ډېر پروګرامونه دي. ښه ویلې ورته چې زه نور هم وژاړم که نه، چې دا غم مې کم شو نو بیا به درته الویم. نو سم یې وژړل. ورته وی ښځې اوس الو ووایه که نه، نو بیا په ژړا شو. ویلې بیا راته یاد شو. نو چې 3-4 ځلې زړه تش که، ورته وی اوس به درته الویم، خو لږې سلګۍ به رانه کېږي پکې. ویلې وایه. ویلې خفه په دې یم چې په دې کوټه کې مې کالي بدلول او فکر مې نه و په دې کړکۍ کې یو مرغۍ ناسته وه او هغې ولیدم. نو دې مرغۍ به نورو مرغیو ته علم ویلی، نو زه خو په شرمونو او بیا یې چغې کړې. سړي وی چې دې ته بزرګه ښځه والکه چې د مرغۍ نه حیا کوي او دومره یې وژړل. په تسلي ورکړه چې خیر دا حیوانات دي او مرغان دي، دا پروا نه کوي، دا مشکل نشته. خو سړی ډېر زیات مطمئن شو، اعتمادي شو. سړی وی چې ښځه خو دا ده، هر چا ته به یې قسمونه کول چې زما د ښځې غوندې به ښځه پیدا نه کوي. یو ځل ورته ویزه راغله د سعودي نه یا د بل ځای نه. ښځې ته وی چې ویزه راغله او ته خو دې کور کې یوازې، خو که ستا غوندې ښځه نه وی نو زړه کې به مې یو ټکه پوکه راتله او بس ته بس زه بېغمه یم. ویلې بس بېغمه شه. سړی وي چې مرغۍ نه حیا کوي نو سړي نه خود حیا کوي. سړی لاړو مولوي صاحب له ډېرې اجازه واخیسته چې سعودي کې کوز شه که نه، نو هلته یې په پاسپورټ کې جاخه راووته، نو واپس یې په تیاره کې راکړي. دې ښځې یار ته ټلیفون وکړو چې بس سړی خو لاړو سعودي ته او راځه اوله شپه ده پروګرام سموه. خو دا ورته پته نه شي چې سړی راغی. سړی واپس راغی، مولوي صاحب چې ورغی نو دروازه یې خلاصه کړه، ښځې سره سړی ورته وی ښځې دا څه پروګرام دی؟ دا خو هغه مرغۍ. ویلې ښځې ویلې اس علاج یې نشته، یعنې که زه دواړه مړه کړم یا ټوټه ټوټه یې کړم او غوښې مې وخورم نو پیدا نه کوي. بس ما کلی پرېښود، نو مولوي صاحب کلی پرېښود، بلې بادشاهۍ ته لاړو. بلې بادشاهۍ ته چې لاړه که نه، هلته اوسېده چې د بادشاه د کور نه غلا وشوه او په دې بادشاهۍ کې یو بزرګ اوسېده چې په یو پښه به ګرځېده. څو پښو؟ یو پښه. او چې بازار ته به را مخامخ شه نو ټول خلک به ورته دوکانونه راکړي. بادشاه اعلان وکړ چې ما نه غلا وشوه او چې چا غل پیدا کړ دومره دومره انعام به ورکړي. بس دا سړی ورغی، ورته وی بادشاه صاحب دغه انعام اعلان دی صحیح دی؟ وی صحیح دی. ویلې غل ما ته معلوم دی. ویلې څوک دی؟ وی دا بزرګ. هغه ورته وی والله خوله په دې ککه چې څه ګټې وړې وی. هغه وی بادشاه جاخې ماخې مه جوړوه، بس انعام راکوه، غل مې ورته وښودو، اوس یې که ته نیسې او که نه نیسې. هغه وی دا دومره بزرګ دی چې په یو پښه ګرځي او خلک یې دومره قدر کوي چې بازار ته ټول. ویلې بس دا غل دی، انعام راکوه نور د خپل کار دی. سړی راونیوه بزرګ چې څو کوته کې وو، رښتیا هم غل و. بادشاه سړی راوغوښته چې والکه تجربه دې کوم ځای نه زده کړې ده، د باندې د چا څه ګمان؟ هغه ورته قصه وکړه. ویلې ښځه خو مې وبېلله خو تجربه مې زده کړه چې د چا بزرګي د حد نه ډېره د زمانې غټ مجرم هم دی. بزرګۍ کې به حدود دي. ښه اوس یې ته دومره بزرګي کوې چې نبي علیه السلام نه هم مخکې لاړ شي، که نه ده داسې؟ او صحابهو نه هم مخکې لاړ شي چې زه بزرګ یم. نو ته څنګه بزرګ یې؟ تا خو هغه مسلمانان شاته پرېښودل. وی دا د زمانې غټ مجرم هم دی چې دا ډېره خواري د ځان سره کوي او ځان ته ډېر تقوادار او پرهېزګار دکې کاري. نو وی ده ته ما ځکه غل وویې
ما وی چې د بزرګي د اسلام نه مخکې ده. اسلام خو موږ ته نه دی ویلي چې په یو قدم ګرځه، ویلي دي اسلام خو موږ ته نه دی ویلي. نو بزرګي د رسول الله مبارک نه مخکې کړې ده. نو ما وی د زمانې غټ مجرم دی، په دې حدودو نه یې باندې بزرګۍ باندې خپل عیبونه پټوي. موزیم کې خبره کېناسته نو ښځې د اعتماد والا ډېرې یي نه چې دوکه مو نه کړي.